یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پمخی رکوع کی د ایمان او د نیکی بنیاد ذکر شو. چې د نیکی په بنیادونو کې منس او زکات چې کوم فرض عبادات دي هغه بیان شو. اوس په دې آیاتونو کې الله پاک د بل فرض عبادت چې د رمضان روزه د هغې ارشاد فرمایي. اللہ رب العالمین فرمائی مومنانو پتاسو باندی میں روجی فرض کری دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ مدینی منوری تلاڑو ابتدائی اور رضو کی نبی علیہ السلام باندی دا رمضان المبارک روجی فرض شوئی. او بیا اللہ پاک فرمائی چھ پتاسو میں دا روجی فرض کری دی دا پارا دی چھ تاسو متقیان او نیکان شی. استاسو نا علاوہ دا روجی پنورو خلقو باندی ہم مخ کی فرض ہوئی. آدم علیہ السلام نواخلا ترد عیسیٰ علیہ السلام پوری پا پیغمبرانو باندی پا شریعتونو کی روجی فرض ہوئی. البتہ پورزو دروجو کی اختلاف ہو. آدم علیہ السلام باندی پہر میاش کی ایام 20 فرض ہوئی. دیار لسما سور لسما پنزل لسما غالباً دیت ایام 20 ہوئی. دہر اسلامی میاش دی پا یہودیانو باندی لسم دا محرم الحرام چی دا عاشوری ورز دا دغا روجہ فرض ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ رضی اللہ عنہم بھی فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی در رمضان در روجو فرضیت نہ اڑان دی. ایام 20 او دا عاشوری و روجہ فرض ہوا، لیکن کلا دا رمضان المبارک روجی دا فرضیت حکم نازل شو نو آغا مخینے روجو فرضیت ختم شو. بیاپا روجی کی دری پیری تبدیلی راغلی دا. دری پیری نسخہ دا روجو پا مسئلہ کی راغلی دا. اولنے نسخہ دا روجی ایام 20 او دا عاشوری و روجہ فرض، اغا منسوخ رمضان نوجی فرض. دا اولنے نسخہ پا رمضان نوجو سررالا دا مخینے روجو. دویم ابتداء دا اسلام کی مالدار انسان تا دا روجی نیولی اختیارو کنیسی او کنینیسی فیدیہ ورکی او پا غریبانانو باندی روجی فرض ہوئی. چاہا چی مالو آگا تا اجازت ہو تا فیدیہ ورکی او کتا روجی نیسی او غریبانانو باندی روجی فرض ہوئی. بیا حکم نازل شو چی مالدار او غریب طول بروجی نیسی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. او دریم ابتدا کی روجہ ماخام پوری و خدا ماخام نبات چی ترکمی با انسان او دشوینو در روجہ ماتو خوراک سکاک بے کولی شو. خوک او دو بشو نو پا دباندی بسبالنے روجہ بیا شورو شوا. بیا دا حکم منسوخ شو چنا تاسو ٹول اشپا او دکیگی او کنو دکیگی ستاسو روجہ نشتا، صرف دا صبح صادق نا روجہ شورو کوئی او ماخام پنور پریوتلو باندی تاسو روجہ بیا ماتوئی. دری پیری پر روجو کے نسخرانا. بیا پر روجہ کی انسان دو معذور تا اختیار دی.
یو انسان بیمار دی، مسلمان ډاکټر، نیک ډاکټر، مستند ډاکټر هغه ورته وایي چې ته روجي مه نیسه، ستا د صحت پکې نقصان دی، نو دې روجي ماتولی شي. کله صحت ملو شو بیا به یې نیسي، او که ملو نه شو فدیه به ورکوي. یا یو سړی په شرعي سفر باندې ته تم د روجو ماتول اجازت دی، کله چې د سفر نه په کور باندې شي بیا به نیسي، قضا به راګرځي. او که په سفر کې نه نیسي اجازت ورته شته، او که وی نیولي یا بیمار دی او روجي ونیولي روجي یې کېږي. شرعي سفر 48 میله یا 8 کیلومیټره دومره په سفر باندې انسان لري روان دی یا د دې نه زیات، نو دا سړی اوس مسافر دی، دته اجازت شته چې دی د روجي د رمضان نه نیسي. او یو انسان داسې دی چې هغه طاقت نه لري، بیمار دی، کمزور دی، نارینا یا زنانا چې د روجو وس طاقت نه لري، نو دا انسان به د خپل یوې روجي په بدل کې یوه فدیه ورکوي. 2 وخته به یو مسکین ته د مړېږي د ډوډۍ ورکوي د خپل وس او طاقت مطابق، او یا به د دې فدیه ورکوي، نقد به ورکوي یو مسکین ته د پاو کم 2 کیلو غنم یا 3.5 کیلو اوربشي یا 3.5 کیلو کجوري، دا به ورکوي یو مسکین ته د یوې روجي په بدل کې. کوم چې د سرسایې فدیه ده هغه د روجي هم فدیه ده. او بیا الله پاک فرمایي میاشت رمضان هغه ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. د روجي سره د آسماني کتابونو ډېر نږدې تعلق دی. ټول آسماني کتابونه په روجو کې نازل شوي دي. په اولنی رمضان باندې ابراهیم علیه السلام ته 10 صحیفې ملو شوي وي. په 8 رمضان باندې موسی علیه السلام ته تورات ملو شوي. په 12 رمضان باندې داود علیه السلام ته زبور ملو شوي. په 13 رمضان باندې عیسی علیه السلام ته انجیل ملو شوي. او په 40 د رمضان باندې قرآن مجید نازل شوی. موسی علیہ السلام چې کله تورات اخلي نو کوه تور ته ځي، روجي نیسي. عیسی علیہ السلام چې کله انجیل اخلي نو روجي نیسي، بیابان او صحرا ته ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې قرآن نازلیږي نو په غار حرا کې نبی علیہ السلام روجي نیولې. نو د روجو د قرآن سره ډېر تعلق دی. د دې وجه نه د روجي هغه برکت او هغه اثر اوس هم شته. مسلمانان په روجه کې د قرآن تلاوت ډېر کوي په نسبت د نور اوقاتو. بیا قرآن کریم صفات الله ذکر کوي. بیا فرمایي چې چا باندې میاشت د رمضان راله بس روجي به نیسي. ګورئ میاشت د رمضان پې راله نو راتلل په 2 طریقو سره میاشت د رمضان. اوس د نیم میاشت شعبان ده. شعبان میاشت 10 ورځې پوره شوي، هغې نه بعد روجي د رمضان 19. اسلامي میاشتو کې څه د یو کم 10 وي، څه د پوره 10 وي. نو که 10 ورځې د شعبان پوره شوي نو په سبا له ورپسې د رمضان 19 روجه. او کنا یو کم 10 وي نو بیا په داسې وخت کې د ګواهانو انتظار کوه. که ګواهانو میاشت ولیدله او ګواهي د هغې شریعت قبوله کړه، علماو قبوله کړه، اعلان وشو چې سبا ته د رمضان اول روجه ده، نو روجي به نیسي. دیزی حالات جدا دی. دنیا گواهان دی علماء تکینی گواهی پیش کری شی، علماء اعلانو کی سبا تا اول روجه، لیکن دلتا دا غیر مقلدین دا زد و دا عینات دا وجی اولنے روجی لڈز ورکی. بیا پا رمضان ختم دو سرا
گواهان پیش شي میاش ولیدلی شي اعلان وشي سبا ته اختر دی دی د اختر په ورځ باندې روژه ونیسي نو عجیبه دي هغه حسد او دشمني او د سنیانو د اهل سنت والجماعه نه په سره دومره سره خفګان کې بنیته او بغض کې پراتري چې د هغې په روژې اعلان باندې روژه کوي نه او د اختر په اعلان اختر کوي نه او زمونږ بعضې مسلمانان ناپوه یم د هغې سره روژې نیسي او اختر کوي دا ښه کار نه دی شریعت مسله د نبی علیه السلام فرمایي صوموا لرؤیتي وافطروا لرؤیتي میاشت مو لیدل روژه کوي میاشت مو لیدل اختر کوي نو میاشت ولیدل شه ګواهان پیش شو بس اعلان شو روژه کوي میاشت ولیدل شه ګواهان پیش شو د اختر اعلان شو بس اختر کوي داسې خو نه ده که نه چې په خپل طبیعت په انسان روان بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو تپوس که الله رب العالمین موږ سره نږدې وي نو چې په مزه مزه دعاګانې غواړو او که الله پاک زموږ نه لرې وي نو چې سمې چغې ورته وو الله پاک آیت نازل کړ دا بندگان تا نه زما باره کې تپوس کوي دوی ته ووایي چې دعاګانې غواړي تاسو نږدې یم ستاسو دعاګانې قبلوم زما پیغام ومني نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شي دي پتا سو باندې روزي کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لکه څنګه چې فرض کړی شي په کسانو باندې چې وړاندې تاسو نو د پاره دي چې تاسو متقیان شئ ایام معدودات سورج دشمیر فمن کان منکم مریض او علی سفر فسراسو چې پتا سو کې بیماریا په سفر باندې فعدت من ایام اخر نو دې شمیر پوره کېده نور ورځو د رمضان د روژو د خوړلو په وجه باندې وعلى الذین یطیقون فدیة طعام مسکین او په کسانو باندې چې هغوی طاقت د روژو نه لري فدیه ورکړي د طعام د یو مسکین د 2 وختو فمن تطوع خیرا پس چا چې نیکي وکړه په خوشحالۍ باندې په وخیر له دپاره دا بهتر دي ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون او دا چې تاسو روژو نیسئ ستاسو دپاره بهتر ده که چېرې تاسو پوهېږئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت د رمضان هغه برکتي میاشت چې نازل شوی په دې کې قرآن کریم هدى للناس دا قرآن هدایت دی د خلکو دپاره او بینات من هدا او واضح دلایل دي د هدایت والفرقان او د حق د باطل د فرق فمن شهد منکم الشهر فلیصموا پس راکس چې راغی په هغه باندې میاشت د رمضان دی د روژه ونیسي ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر او هغه څوک چې بیمار یا په سفر باندې شمیرو کې د نور ورځو یرید الله بكم اليسر الله پاک غواړي په تاسو باندې اسانتیا ولا یرید بكم العسر او نه غواړي په تاسو باندې تکلیف ولتکملوا العدة او د پاره تاسو پوره کې شمیر ولتکبر الله على ما هداكم د پاره دي تاسو لوی بیان کې د الله پاک د غزا ځکه تاسو هدایت درکړي دي ولعلکم تشکرون د پاره دي تاسو شکریا ادا کړئ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ هر کله چې تاسو کې ستاره زما بندگان زما په باره کې نو دوی ته وایي چې زه نږدې یم اجیب دعوت الداعی زه قبلوم دعا د دعا غوښتونکي دا دعا نه کله چې زما نه دعاګانې غواړي نو د مسلمان شان دا چې د الله نه به سوال کوي هر وخت کې به د الله نه دعاګانې غواړي بعضې خلک وي دغه دعا بدعت دغه شرک دغه بدعت دغه شرک دغې خلکو سره د بدعت او د شرک نه له بله ټاپه شته نه پارس باندې ټاپه راچوي نو مسلمان به هر وخت د الله نه غواړي فلیستجیبوا لی پکار چې دا بندگان زما پیغام ومني وليؤمنوا بي په ما باندې یقین کلک وساتي لعلهم يرشدون د پاره دي چې د هدایت تورسي وحل لكم ليله الصيام الرفث شان نزول د دې آیاتونو داسې دي ابتدا د اسلام کې مسله تاسو ما بیان کړه ماخام به روژه ماتې کېده خو که ماخام روژه ماتې کې به څوک وده شو نو د هغه به سبالنۍ روژه بیا شروع شو یو صاحبو د هغه صحابي نوم و قیس ابن صرمه رضی الله عنه ټوله ورځ محنت مزدوري کړې چې کور ته راغی بیبي ورته تیارو تر دې چې په دې تیارولو کې د سترګې ورغلي اوده شو چې راپاسې د سبالنۍ روژه بیا شروع شو چې بیبي راله دی اودو سبا ته روژه پې شروع وه سبا ته چې بیا کار ته لاړه محنت مزدورۍ ته لاړه هلته بېهوشه شو الله پاک آیت نازل کو چې تاسو روژه د صبح صادق نه شروع کوئ تر د نور پرېوتو پورې د شپې تاسو خوراک څښاک کوئ بل ابتدا کې مسله دا هم وه چې د رمضان په شپو کې
خپل کوروالو ته نزدېکت دا جایز نو. یو صحابي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، بل صحابي حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه رمضان کې د شپې په دوران کې خپل کوروالو سره دی نزدېکت کړو او باغی کار باندې بیا ستومانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغل چې جې زمونږ نه غلطي شوې ده سوکو. الله پاک آیت نازل کړي چې د رمضان په شپو کې تاسو د خپل کوروالو سره نزدېکت جایز دي. دروازه وجنسي د شپې خوراک سکاک وغیره خپل ضرورت تاسو پوره کوي اجازت ملوش. البته د اعتکاف په دوران کې تاسو ته اجازت نشته چې تاسو خپل کوروالو سره نزدېکت وکړئ، ځکه اعتکاف تاسو په جماعت کې کوئ. نو د ورځې روژه او د شپې عبادت اعتکاف نه علاوه د شپې نزدېکت تاسو کولی شئ. او بل تاسو خپل مالونه په جایز طریقې سره حاصلوئ، په حرام ناروا طریقې سره مالونه مه حاصلوئ. ناروا طریقې سره مال حاصلول جوارې سره، په دوکې سره، په غصب سره، په زنا سره، په بغاوت سره، یا د دین علاوه په جادو سره، یا د خنزیر مال حاصلول، یا په شراب سره، یا د یو انسان نه دی یو څیز واغېسته او د هغه پې ظلم نه دی، په دې طریقې سره یا په حرام او ناروا طریقې سره د مال حاصل کو نو دا حرام دی. په دې طریقې سره تاسو مال مه حاصلوئ. یو انسان په غلا باندې پیسې حاصل کی حرام دی، په جوارې حاصل کی حرام دي، په سود حاصل کی حرام دي، په رشوت حاصل کی حرام دي، په دوکې حاصل کړي حرام دي، په زنا حاصل کی حرام دي، او د دې انجام بیا جهنم دی. نو الله پاک فرمایي احل لكم ليلة الصيام الرفث، حلال کړی شوی دي ستاسو دپاره په شپو د رمضان کې جما کول، نزدېکت کول الی نسائکم خپلو بیبیانو سره رمضان په شپو کې. هن لباس لکم، دا بیبیان ستاسو دپاره پرده ده، وانتم لباس لهن، او تاسو د دوی دپاره پرده یې. بیبیان پرده اله ده چې بازار کې نه ګرځي. بیبیان پرده اله ده چې داسې جامې نه اچوي چې وجود پکې ټول پردو سړو ته ښکاري. بیبیان پرده اله چې داسې برقه نه چې هغې کې ټول وجود ښکاري. بیبیان پرده اله چې په موبایلونو باندې پردو سړو سره ګپونه نه لګي. بیبیان پرده اله چې پردو نارینو سره مجلسونه نه کوي. بیبیان پرده اله چې په بازارونو او مارکیټونو او پارکونو په چکرو ځایونو کې چکرې نه وي. په یونیورسټیو په کالجونو کې او په هسپتالونو کې پردو خلکو سره ګپونه نه لګي، اله پرده ده. او که نه هلته ګپې شپې لګوي نو بیا ګورې پرده نه ده. علم الله، الله پاک پوهېږي انکم بېشکه تاسو کنتم تختانون انفسکم، تاسو خیانت کړي د خپلو ځانونو سره. فتاب علیکم، بس الله پاک رحمت نازل که په تاسو باندې، وعفا عنکم، الله پاک تاسو ته عفو که. فالآن باشرهن، پس اوس تاسو نزدېکت کړئ خپلو بیبیانو سره د شپې په دوران کې په رمضان کې. وابتغوا ما كتب الله لكم، او تاسو لټئ هغه اولاد چې الله پاک ستاسو دپاره مقرر کړي د دې بیبیانو سره. وکلوا، تاسو خورئ، واشربوا، تاسو څښئ، حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، چې ښکاره شي تاسو ته سپین تار د تور تار نه، من الفجر چې هغه سحر دی. صبح کاذب ختم شي چې تیاره ده، صبح صادق راشي چې رڼا ده. نو صبح کاذب نه مراد تور تار دی، صبح صادق نه مراد سپین تار دی. ثم اتموا الصيام الى الليل، بیا تاسو پوره کړئ شپې روژې پوره کړئ تر د شپې پورې. نو روژه به پوره کوئ تر د انور پرېوتو پورې، که د ماښام د انور پرېوتو نه چا درته آواز وکړه په سپیکر اذان وشو نو په دې باندې به تاسو روژه نه ماتي، ورنو روژه به مو حراموي، روژه به مو خوړلې وي. دا غیر مقلدین د ماښام اذان د ټیم نه وړاندې کوي. چې انور لا پرېوتې نه دی او اذان کړي نو دا روژه به خرابه شي. که 2 منټه مخکې د ټیم پرېوت د انور پرېوتو نه چا اذان وکړو نو د انور پرېوتو نه وړاندې اذان باندې که چا روژه ماته کړه ګناهګار اذان والا کس دی، او چا چې روژه ماته کړه هغه روژه خرابه شو. رمضان روژه را روانه ده، خیال به کوئ ګورې بېټې مدله څوک روژې ماتې نه کړي. سهار تر کومې صبح صادق شروع شوي نه دي، پېشمنې دي، خو که صبح صادق راغی د سهار ټیم داخل شو روژه بند،
ترکه منور پری وتر نوی روجه دا خو چنور پری وتن ماقام ټیم داخل شو نو روجه ماتا خیال بکوي پدی دوران کې څوک در باندې بیٹی مروجی مات نه کی د سحر طرف نو د ماقام طرف اسنم سحر اذان نا وخت شو او تاسو چې لا خوراک کو نو پېشمنی بم بیٹی مکړي یا ماقام اذان د تو شو او د ټیم نو وړاندې او تاسو چې اذان شو روجه ماته کو نو بیا په دغه وخت تاسو روجه خراب کړي دا غي د لپاره ښه صورت دی چې د خپل جماعت اذان تغوګ دی چې دا غي نه کله اذان شي په غیر او جماعت وي او کنه غي اذان نو شو روجه د نور اذان نو باندې مماتوي اسنه چې بیٹه مسوک په خطا کی ولا تباشروهن تاسنس دیکت مکی دی خپل بی بیان سره وانتم عاکفون فی المساجد او حال دار چې تاسو ناسی په جماعت کې اعتکاف تا اعتکاف بناری نا په جماعتونو کې کوي او زنانه به اعتکاف کوي په کورونو کې د زنانه اعتکاف په جماعت کې نه کیږي او د نارینه اعتکاف په کور کې نه کیږي د زنانه د پاره مونږ په کور کې دي د نارینه د پاره مونږ په جماعت کې دي د زنانه د پاره په جمع سره مونږ نشتا د جمع مونږ نشتا د اختر مونږ نشتا په زنانه باندې د زنانه د پاره بهر وتل نشتا تر دې پورې د زنانه د پاره په کور کې په کوټه کې دنه مونږ بهتر دي د نبی عليه الصلاه والسلام د جماعت د مسجد نبوي د بیت الله لهم ځکه نبی عليه الصلاه والسلام ارشاد دي چې تاسو زنانو په خپل کورونو کې دنه مونږ کې داستا د پاره ډیره بهتر ده نو زنانه په خپل کورونو کې مونږ کوي جماعتونو ته بنزي مدرسو ته چاله نزي عیدګاه ته بنزي زنانو باندې د اختر مونږ نشتا په زنانو باندې د جمعې مونږ نشتا نو چې مونږ زر باندې نشتا جنازې مونږ زر باندې نشتا نو چې شتن نو بیا یې کې ولی اسی کل چکر تزر کیږي نو بیا جمعه او مونږ مبانه کوا نو ناری نبا په جماعت کې اعتکاف تکینی د سړو اعتکاف په کور کې نه کیږي او زنانه په کور کې اعتکاف تکینی د زنانو اعتکاف په جماعت کې نه کیږي که زنانه کې ناستا نو بیا باغه مسله وی اندوستړي خدای ناراضه اندوستړي خدای ناراض اسی به ځان له تکلیف پر کړي په جماعت کې بریزان باندې رسول تکلیف تیر کړي خو ثواب په دینی حاصل کړي الټه به سره د ګناه کور تر روانه نو د زنانو اعتکاف په کور کې کیږي او د زنانو اعتکاف په جماعت کې نه کیږي او د سړو اعتکاف په جماعت کې کیږي د سړو اعتکاف په جماعت کې کیږي په کور کې نه کیږي مسله مې ته بیان کړم تلک حدود الله دا حدود الله پاک دی فلا تقربوا تاسو من نزدیکی دی تخرابول د پاره كذلك دارنگی یبین الله پاک بیان آیات خپل آیاتنا للناس دخل کو د پاره لعلهم يتقون د پاره دی چې دی متقیان شي ولا تاكل مالكم تاسو مخرج خپل منس کی مالونه بینکم خپل منس کی بالباطل پنا جائز طریقې سره وتدلوا بها الى الحكام او تاسو موړي د خپل معلومات چهانو ته حاکمانو ته قاضیانو ته ججانو ته کچرو ته لتاكلوا فريقا من اموال الناس د پاره دی چې تاسو حاصل کړئ یو حصہ د خلکو د مالونو بل په ګناه باندې وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پیګ يسالونك عن الا جاهلیت په زمانه کې روایت د کافرانو دو گناهونه به کول شرک کفر به کو چې کله حج د پارتل په دروازه باندې بوتل او چې کله واپس د حج نه فارغ شو راتل بند کوټه ګټ په سوري کو په کوټه کې بد دننه طرف د بهر طرف نه رادن نشول وی به په دروازه مونږ ګناګار وتلیو نو نیکی مو کړی د اوس په دروازه واپس نه راځو الله جل شانه فرمایي چې په دې کې نیکی او بدی نشتا په دروازو باندې دی په کوټو باندې پاسه یا په کوټو کې په سورو باندې مدن نکېږي او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کدا تپوس یا يهوديانو کړی یا د مسلمانانو کړی چې د دې میاشت اوله دویمه دا نری ولی وی اوله دویمه دریمه دا میاشت ولی نری وی الله جل شانه حکمت بیان کو دا میاشت په شورو کې غټ اول نری وی او ورو بیا غټ شي نو په دې میاشت کې استاد د پاره پیدا د نیټي خودلو دا چې استاد د جون ټول نیټي تاسو په میاشت رک دی قمری میاش قمری کال تاسو چې حساب کوئ نه په میاش باندې کوئ هغه تاسو د دنیا کاروبار د زکات د حج د رمضان د دین علاوه اشهر حرم دا ټول معلومات تاسو په دې میاش سره کول شي حکمت په دې کې دا بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات ظلمونه کوي
ابتدا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د جهاد اجازت ملو شو ترکه می تاسو سره کافرانو جنگ نه کړی تاسو په شورو مکه اقدامي جهاد مکوي لیکن کله چې سوره توبه نازل شو الله پاک اجازت ورکو اقدامي جهاد هم کول شي په هر وخت کې کول شي اولنا اجازت د اقدامي جهاد نو د دفاعي جهاد اولنا اجازت اشهر حرم کی د جهاد نو اشهر حرم سلور میاشتې ذی قعده ذی الحجه محرم او رجب په دې سلور میاشتو کې تاسو جهاد بنه کوي او د دین علاوه د کال په نور میاشتو کې تاسو جهاد کولی شي او چې کله بیا اجازت د سوره برات او سوره توبه سره ملو شو نو په هر وخت کې د کافر سره جهاد جایز دی کمیاشت اشهر حرم یو کنوي که کافر هم لکړی وی کنه وی کړی په هر صورت کې دا کافر سره jihad تاسو وکړي jihad به تر کومه پورې جاری وي ترغه پورې jihad جاری وساتي تر کومه پورې چې کفر برقرار پزمکه باندې وي نه چې کفر وی jihad به وي د دې وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي jihad به د قیامت پورې جاری وي دا هیڅوک د قیامت توړاندې ختمول نشي تر دې چې عیسی علیه السلام به هم مجاهد راځي عیسی علیه السلام سره به امام مهدی په دا وخت د مسلمانانو مجاهدینو مشر وي د دجال او د هغې د ملګرو خلاف به جهاد کوي قیامت پورې به جهاد جاری وي او بیا الله جل شانه فرمایي ابتدا والا مسله که د اشهر حرم میاشت خیال ساتلو کافرانو او تاسو سره پکې جنگ نه کو تاسو هم خیال وساتئ او که نه دي در باندې شروع کوم بیا تاسو ته اجازت دی اللہ جل شانو فرمائی یسألونک عن الہلہ یہ تپوس کی استانا پیغمبر علیہ السلام دا میاشت ببارکی قلتو فرمائی پیغمبر علیہ السلام ہی مواقیت للناسی دا ذریعہ دا وقت معلوم ولد دا خلق دا پارا والحج دا حج معلوم ولد پارا ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظهورها او ندنی کی دا چې تاسو راتګو کې کورونو ته د شاګانو نه ولکن البر من اتقى لیکن نیکی دار چې چا تقوا اختیار کا واتوا البيوت من ابوابها او تاسو راتګ کې کورونو ته د دروازو طرف نه واتقوا الله لعلكم تفلحون تاسو یریږئ د الله پاک نه لپاره دی چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا فی سبیل الله تاسو جهاد کی د الله پاک په لار کې د کافرانو سره د خپل دین چتول د پاره الذين کافرانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي ولا تعتدوا تاسو تجاوز مکوي چې شروع د جنگ تاسو کوي ابتدا مسئلہ دا ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ پاک منن ساتھی د زیاتی کوونکو سره وقتلهم حيث ثقفتموهم او تاسو جهاد کوي د دې کافرانو سره په کوم ځای کې چې تاسو بیا مندل بي واخرجوهم من حيث اخرجوكم او تاسو دی وباسي دا کوم ځای چې تاسو وستلې مکه مکرمه والفتنه شد من القتل او کفر او شرک دا ډېر سخت دي د قتل دا شور حرمنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او تاسو جنگ مکوئ د دې کافرانو سره په مسجد حرام کې حتی یقاتلوکم تر دې پورې چې دي تاسو سره په کې جنگ کې تاسو سره جنگ وکړي تاسو سره بیا جنگ وکړي فی هغې کې فإن قاتلوکم فاقتلوهم پس که چری دوی تاسو سره جنگ کولو تاسو هم جنگ وکړي د دوی سره کذالک جزاء الکافرین همدارنګې بدله کافران دپاره ده فإن انتهوا پس که چری دوی بند شو دا کافران د شرک او د کفر نه اسلام راوړو فإن الله غفور رحیم پس بېشک الله پاک بخونکي مهربان دي وقاتلوهم او تاسو جهاد وکړئ د دې کافرانو سره حتی تر دې پورې لا تکونه فتنه چې باقي پاتې نشي کفر او شرک ويكون الدين لله او پاتشي او شي دین ټول صرف دا یو الله فإن انتهوا کچر دا کافران بن شو د جنگ فلا عدوان الا على الظالمين نو نشتري تجاوز مگر په ظالمانو باندې دا په وخت کې چې کوم وخت د کافرانو سره دفاعي جهاد جایز او اقدامي جایز اشهر الحرام و شهر الحرام میاشت د حرمت په مقابله د میاشت د حرمت برابر دي والحرمات قصاص او احترام د دواړو جانبو برابر دي ټول میاشت په حرمت کې دا څلور واړه برابر دي فمن اعتدى علیکم پچا چې زیاته کو پتا سو باندې تجاوز کو پتا سو باندې په دې میاشت کې د جنگ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم پس تاسو مقابله کی په برابر دا غسمنه چې تجاوز کړی دی پتا سو باندې واتقوا الله تاسو یریږئ د الله نه وعلموا تاسو پیش ان الله مع المتقین بشک الله پاک د متقینو سره دی
وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. یو صحابی دی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دیر وقت جہاد کړی د کافرانو خلاف. دے فرمائی یو وقت میں ذہن کرال چې من کو ډیر زیات جهاد وکړو، پټی رانه ټول شال شوي دي، باغونه ټول شال شوي دي، بس باقی با د دې خپلو پټو لږ نگراني وکړم، د پټي خیال بو ساتم او باقی به جهاد ته نه ځم. الله رب العالمین دا آیت نازل کو چې تاسو جهاد پرېږدئ نو تاسو په خپل خپل ځان هلاکت ته اچوئ. د دې آیت نازلېدل وی دا زما په باره کې شوي دي، دا صحابي په خپله فرمایي. بیا دې صحابي ټول عمر جهاد وکړو تر دې چې دی په قسطنطنیه چې کوم جهاد او پاغې کې دی بیا شهید شو، هملته بیا دفنم شو. ټول عمر جهاد وکړو. جهاد پرې ښودل دا په خپله ځان د هلاکت په کنده کې اچول. دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم الذلة. کله چې تاسو جهاد پرېږدئ الله به د باندې ذلت مسلط کړي. دې وجه نه مسلمان کار جهاد د کفارو خلاف. که مسلمانان کله جهاد نه کوي مسلمانان به ټول عمر ذلیل وي، د کافرانو غلامان وي. کافران چې په کوم قسم احکامات او قوانین لګي هغه به دې مني که نه لګي ظلمونه پرې نورم کوي. او بل د دې آیت په عمومي معنی کې خپل ځان هلاکوي ما نو په دې کې خودکشیم داخله ده چې تاسو خودکشي مه کوئ، حرامه ده. تاسو گناهونه مه کوئ چې ځان جهنم ته ورسي، حرام دي. یا د یو انسان حلال رزق ګټلو اسباب دي او دی هغه ضایع کوي، دام پکې داخل دي. لکه مثال یو سړی رکشه ده هغه باندې مزدوري کوي او دې په غوسه کې راغی تیلی یا وته وغه وسوځول، حرام دي. یا مثال یو سړی کوټه ده او دې کې خپل جون تیر دی وته تیلی وی ټول وسوځي، حرام کار وي. او بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو حج او عمره د پوره کړئ. که چېرې د حج په دوران کې تاسو قید شوي، تاسو بند شوي او تاسو میدان ته حاضر د حرم نه شوي، حج او عمره تاسو ونه کړل، تاسو بیا چې کوم ځای بند شوي نو په دغه ځای کې تاسو قرباني وکړئ. قرباني په تاسو بیا واجب ده. دې ته د محصار وایي. بندېدل د بیمارۍ د وجې، د مال له ختمېدو د وجې، د دشمن د وجې. انسان بیمار شو حج له نشي تللی، انسان بیمار شو حج نه بند شو، دشمنانو بند کړ، یا مال ورسره ختم شو مخکې تللی نشي، بس هغه ځای کې د قربانیو کې او بقایا دی به د حج او د عمرې نه وځي. بل تر کومې پورې ستاسو دا قرباني حرم شریف ته نه وي رسېدلې تاسو به د حرام نه ځان نه وباسئ. د څاروي حلالول په دو طریقو سره عبادت دی، یا د خاص ورځ د وجې نه یا د خاص ځای د وجې نه. نو د حج په دوران کې دا قرباني د حرم د وجې نه عبادت دی، او په غټ اختر کې دا قرباني د غټ اختر د ورځې نه عبادت دی. څومره ثواب چې د دې وینې بهولو د څاروي د قربانۍ په ورځ دی دومره ثواب په بل عبادت کې بیا نشته، یا د ځای د وجې او یا د ورځ د وجې. تاسو احتمال لري کوئ حلق به نه کوئ. بیا که یو انسان بیمار شو او یا یو انسان داسې دی چې د هغه په سر باندې تکلیف دی، مثال سر کې سپږې دي
او د خپل ټیم نه وړاندې د سر کټا کنو په د باندې براشي فدیه هغه فدیه روجي دي یا فدیه صدقه ده یا فدیه قرباني ده او کله چې تاسو په امن باندې شئ او تاسو حج او عمره په یو سفر باندې وکړل یا حج قرانو کې حج تمتع نو په تاسو باندې قرباني دم د شکرې واجب شي او قدم د شکرې لپاره د سر پیسې نه وي لس روجي بنسي نو 3 روجي به دا لسم ذل حجین وړاندې پوره کوي او و روجي به د حج دا ختمېدو نه بعد کوي وما اتما نهم ذل حج 3 روجي به پدی اونسي نو په لسم باندې به اختر شي نو بیا چې کله د حج نه فارغ شي و روجي به تاسو بیا اونسي حج کې 3 فرض دي یو پکې حرام فرض دي یو پکې میدان د عرفات فرض دي یو پکې طواف زیارت فرض دي شپږ په حج کې واجبات دي یو واجب پکې سعی بین الصفا والمروه ده دویم پکې مزدلفه ده دریم پکې شیطانان وشتل سلورم پکې طواف وداع پنځم پکې حلق یا قصر او شپږم پکې دم شکر حاجی قارن متمتع باندې او په عمره کې 2 فرض دي 2 واجب دي احرام او طواف پکې فرض دي او سعی او حلق یا قصر پکې واجب دي نو الله جل شانو فرمایي وانفقوا في سبيل الله تاسو مال خرج کړئ د الله پاک په لار کې ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه او تاسو ځان مغرضي په خپل لاسونو باندې هلاکت ته واسنون کی کوي ان الله يحب المحسنين بشک الله پاک من ذاتي د نیکی کوونکو سره واتم الحج والعمره لله او تاسو پر کې حج او عمره خاص د الله پاک د پاره حج بکې د الله د پاره عمره بکې د الله د پاره حج فرض کیږي او عمره چې د سنت مؤکده دي پنځ د امام شافعي رحمت الله علیه باندې فرض دي خو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځ باندې حج فرض دي او عمره چې دا نو دا سنت دي فین اوسرتم پس کچره تاسو بند شوي د حج یا د عمرې نه په مسیسر مه هدي پس لازم دی پتا سو باندې 2 وجه قرباني و آسان قرباني ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله او تاسو حلق نه کید خپل سر تر دې پورې چې ورسیږي قرباني خپل ځای حرم ته فمن كان منكم مريضا پس راسو چې هغه پتا سو کې بیمار او بیا د میراث یاد په سر باندې تکلیفي ففدیه من صيام صدقه او نسک پس لازم دی په د باندې من صيام 3 روزي او صدقه یا صدقه د یو مسکین د 2 ټیمو او نسک یا قرباني فاذا من بس کله چې تاسو په امن باندې شي فمن تمتع بالعمره الى الحج پچا چې پیدا واخستله په عمره سره حج تمتع یا قران وکړه فمسسر مهدي پس لازم د په د باندې آسان قرباني فمن لم يجد فصيام 3 ايام پس چاچ نه مند قرباني پس لازم دي په د باندې 3 روزي په حج کې وما اتم انا منزل حج وسبعه اذا رجعتم او روزي کړه چې تاسو فارغ شي د حج نه تلک 10 کامله دا لس روزي پوره شي ذالک د حج تمتع لمن دا چا د پاره دي حج تمتع قران دا چا د پاره لم يكن له حاضر المسجد الحرام چې اهل دي یعنی نبی اهل دو حاضر المسجد الحرام اوسیدون کی په مسجد حرام کی یعنی په مسجد حرام کی چې کوم سړی حرم په حدود کې اوسېږي نو پاغه باندې بیا حج تمتع قران نشته واتقوا الله تاسو یریږي د الله نه وعلم تاسو ان الله شدید العقاب بشک الله پاک سخترین عذاب ورکوونکی دی الحج اشهر معلومات په مخکې رکوع کې حج ذکر شو په دې کې حج ذکر کی په دې رکوع کې الله پاک د حج موانع ذکر کوي چې د حج په دوران کې به تاسو ګناهونه نه کوئ بل د جاهلیت د زمانه د یو غلط رواج تردید ذکر کوي جاهلیت په زمانه کې با یمن نه خلق حج د پاره تل ځان سره به د ضرورت اسباب زاد او توخنه راوړل چې دلته براغ بیا به سوالونه کول نو که ځان سره به اسباب نه وروړي ولې نه وروړي وای موږ متوکلین یو او چې کله برابر زنده ما حرم کې به خلکو نه بیا سوالونه کول نو الله پاک فرمایي ځان سره خپل اسباب پوره واخلي چې د خلکو نه سوال نه کوي تقوا په دې کې نشته تاسو ځان سره اسباب نه وړي ځان سره خپل اسباب پوره واخلي او د الله نه ویریږي بل د جاهلیت په زمانه کې رواج دو باج عرب جاهلان داسیو
چې هغوی به مزدلفې ته تل خو عرفات ته په حج کې نه تل حالانکې مزدلفه واجب ده او وقوف د عرفات دا فرض دی دی به وقوف د مزدلفې کو خو وقوف د عرفات به نه کو او بیا به وي موږ پاک خلک یو عرب یو زمونږ د پاره د دې ځای نه بار وتل صحیح نه دی دیبا میدان د عرفات ته نه وتل او وقوف د عرفات به نه کولو او وقوف د مزدلفې به کو الله پاک فرمایي چې تاسو وقوف د مزدلفې کوئ او وقوف د عرفات هم کوئ وقوف د عرفات خو فرض دی بیا چې کله به د حج نه جاهلیت په زمانه کې د خلک فارغ شو نو د پلار نیکه مړانې بیانولې الله پاک فرمایي د پلار نیکه ذکر پرېږدي دغه ځای کې الله یاد کوي او بیا د طالبانو دوه اقسام یادوي بعضې خلک دنیا غواړي هغوی دپاره آخرت کې فایده نشته او بعضې خلک دنیا او آخرت دواړه غواړي الله جل شانو به دوی ته آخرت او دنیا دواړه ورکړي بیا چې کله تاسو حج وکړو په 11مه د ذوالحجه باندې یو شیطان ویشتل دي د انور خطو نه بعد په 11مه 12مه باندې شیطان دوه ویشتل دي درې واړه شیطانان جمرات وړوکی شیطان درمیانه شیطان او غټ شیطان درې واړه شیطانان ویشتل دي خو په 11مه ذوالحجه او په 12مه ذوالحجه د زوال نه بعد به دا شیطانان ولي بیا که 14مه ته ایثار شي بیا به شیطان ولې زوال نه بعد مفتابه قول داري اگر کمک کې وشتي شي جایز دی خو بیا بهتر نه دی نو جاهلیت په زمانه کې به خلکو 14مه د ذوالحجې ته ایثارېدو کې چا به دا ایثارېدل ګناه ګڼل او چا به نه ایثارېدل ګناه ګڼل 14مه ته کې ایثار شي چا به وي ګناه دی وکړه او 14مه ته به څوک ایثار نه شو چا به وي دا ګناه وکړه الله پاک فرمایي 14مه د ذوالحجې ته کې ایثارېږي او که نه ایثارېږي اجازت دی خو که ایثار شي شیطانان به ولي نو د جاهلیت د زمانې د غلط رواجونو تردید الله پاک په دې آیاتونو کې ذکر او د حج موانع د رکوع په سر کې ذکر کیږي چې په حج کې تاسو دا کارونه مکو نو فرمایي الحج اشهر معلومات حج دي د دې لپاره میاشتې معلومې دي چې شوال ذی قعده ذوالحج ورځې دي فمن فرض فيهن الحج پس بچا باندې چې فرض شو په دې میاشتو کې حج فلا رفث نو دی به جما نه کوي د خپل کور والا سره ولا فسوق او ګناه به نه کوي ولا جدال فی الحج او جګړې به نه کوي د حرام په دوران کې وما تفعلوا من خيرنا كاجتا سكوي دنيك يعلم الله پاک بيږي وتزودوا تازان سره توخه واخلي فإن خير الزاد التقوى ذك بهترين توخه چې داغه تقوا ده وتقون يا اولي الباب تاسو یې زمانه عقل مند خلکو ليس عليكم جناح نشته پتا سبانه سګنا ان تبتغوا فضلا من ربكم دا چې تاسو لټي سمال د خپل رب فاذا فستم من عرفات چې تاسو را کوشي د عرفات نه فذكر الله تعالی ک الله پاک عند المشعر الحرام فخوا کی د مشعر الحرام یندن مزدلفه کی واذكروا تعالی ک الله پاک کما هداکم ذکر تاسو الله پاک هدایت کړی وان کنتم من قبل من الضالين او یقینا تاسو یو لاندې ردین گمراه ثم افیز من حيث افاز الناس بیا تاسو را کوشي دا غزینه چې کوم ځنه خلق را کوشي واستغفر الله بخنه وغرد الله پاکنا ان الله غفور رحیم بشک الله پاک بخون کې مهربان دی فاذا قضيتم مناسککم فسرکش تاسو پر کې خپل حج فذكر الله كذكركم اباكم او شد ذکر پس تاسیت کې الله پاک پشان دی او د ول تاسو خپل پلاران یادی نمزاد فمن الناس پس بعض دخل کنا مناسوک یقول چغوی ربنا رب زمن آتنا راک من فی الدنیا وما له في الارض من خلاق دي صرف دنیا غوي د پاره په آخرت کې نوي سيسا ومن بعض دوی مناسوک یقول چغوی ربنا رب زمن آتنا راک من فی الدنیا په دنیا کې حسنه توفیق دنه کې وفي الاخره وراك باخره کې حسنه ثوابونه دنه کې وقنا عذاب النار او من بچي د عذاب د اورنا اولئک دا کسان چې لهم نصیب ما کسبوا د دوی لپاره به سید دوی د کارونو چې دي کوم کړی الله سره حساب الله پاک بهترین زره حساب کون کې واذكر الله في ايام معدودات او تاسیات کې الله پاک په ورځ شمیر کې فمن تعجل چاچی جلدی او کفی امین په دغه دوه ورځې یو ولسم ذوالحج باندې فلا اثم علی نشته ګناه په د باندې
ومن تاخر او څوک چې رستي ایثار شو فلا اثم علیه په ده باندې بیا ګناه نشته لمن اتقى دا هغه چا دپاره چې هغه تقوی اختیار کا واتقوا الله تاسو یېرېږئ د الله نه واعلموا تاسو پیش انکم الیه تحشرون بېشکه الله پاک ته به تاسو ټول جمع کولی شئ ومن الناس من يعجبك قوله مدینه منوره کې منافق او هغه نوم اخنس ابن شریق نبی علیہ السلام ته به راغی قسمونه به یې خوړل نبی علیہ السلام ته تا سره زما ډېره مینه او بیا چې کله ته مسلمانانو فسرونه مالونه به هلاک کړ الله پاک فرمایي دا سړی دروغجن دی منافق دی د چې کله وی د الله نه ویریږي دی نورم په تکبر کې راشي او بیا یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام راغله چې چې کوم د دې تورات تلاوت کو نو دا بسنګ وي د خالی پورت باندې کوم د دنیا څخه کار روزګار نه کوو دا بسنګ وي د اوغه کنه خورون دا بسنګ وي الله جل شانو آیات نازل کړ چې مسلمانانو تاسو په خپل دین اسلام کې پوره داخل شي تورات منسوخ شوی دی د خالد اورج تعظیم منسوخ شوی دی د وخت بندیز هغه منسوخ شوی دی او تاسو د يهوديانو د سيزونو قدر مکوي بلکې تاسو د اسلام او د شریعت د نبی عليه الصلاه والسلام پابند شي نو فرمایي ومن الناس وبعض خلقنا من سودي يعجبك قولو چې حیران کی تعالی ربنا داغه په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې ويشهد الله على ما في قلبي او دی گواکي الله پاک په سبحان د پزړه کې دي هو رد الخصام حال دار چې دا سخت جګړه لوري و اذا تولى صاف الارض هر کله چې دی واپس شي دی ګرځي پزمکه کې لی افسد په الارض د پارا دی چې دی فساد کې بیا په دې ځمکه کې ویل کل حرث والنسل او هلاکی د مسلمانانو فسرنه مالونه والله لا يحب الفساد والله پاک من نساتی د فساد کوونکو سره واذا قيل اتق الله او ورکل والله لا يحب الفساد والله پاک نخوقي فساد واذا قيل اتق الله او هر کله چې ویل شي دی منافق تو یریګه د الله نه اخذت العزه بالاثم فحسبه جهنم نو نسید او چت کی دل راتیس کی دل تکبر په ګناه باندې نو پس کافری د پار جهنم ولا بئس المهاد او دا ډیر بد ټکانه ده ومن الناس وبعض خلقنا من غسوق يشري چې اخلي نفس خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پارا د لټولو د رضا مند د الله پاک والله رؤوف بالعباد او الله پاک ډیر مهربان په خپل بندگانو یا ایه الذین آمنوا مؤمنانو ادخلوا فی السلم کافه تاسو داخل شي په اسلام کې پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکه د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبین بشکره ساده پارا کار دشمن دی فإن زلتم پس کچره تاسو اوخوي دی من بعد ما جاءتم البينات فزاغنا چې تاسو تراغلي واضح دلائل فعلم تاسو فيشي ان الله عزيز حكيم بشک الله پاک غالب حکمت والا ذات دی هل ينظرون کافران انتظار نه کوي چې ایمان نه وروړي الا يات يوم الله مگر دا چې راشي دوی د حکم د الله پاک د غضب فی ذلل من الغمام پسور دور یزو کی والملائکه او فرشتي و تراشی د عذاب وقضي الامر او فیصله شي د دوی کار و الى الله ترجع الامور الله پاک طرف ته پسیده ټولو کارونو دا واخذ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا